استرالیا د 50 اوریزې لوبلړۍ غچ له پاکستان څخه په 20 اوریزه کې واخیست. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشي. د پاکستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 30 اوریزو لوبو لړۍ روانه ده چې لومړی دواړه لوبې استرالیا وګټلې او د سیریز تلولي ترلاسه کړه. د دغه سیالیو په دویمه لوبه کې استرالیا لوبډلې په 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان لوبډلې ته د 148 منډو هدف ورکړ. د استرالیا لپاره په توپ وهنه کې متیو شارټ 32 منډې وکړې. 19 بالونه یې ولوبول، 2 څلوریزې او 2 شپږیزې وهلې. جاک فراسر 20 منډې په 9 بالونو باندې وکړې، 3 څلوریزې او 1 شپږیزه وهله. د استرالیا لوبډل مشر او وکټ کیپر جوش انګلیش په 0 باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه. میکسویل 21 منډې په 20 توپونو وکړې چې 2 څلوریزې پکې شاملې وې. خو سټوینس په 14 منډو باندې وسوځید، 15 بالونه یې لوبولې وه، 1 څلوریزه یې وهله. ټایم ډیویډ 18 منډې په 19 بالونو باندې وکړې چې 2 څلوریزې پکې شاملې وې. ارون هارد 28 منډې په 23 بالونو وکړې. بارټلټ 15 منډې او نتن الیز 1 منډه وکړه. خو سپنسر جانسن بیا په 0 باندې وسوځید او زیمپا په 0 ناټ آوټ پاتې شو. د پاکستان لپاره حارث روف بهترینه توپچونه وکړه. نوموړي 4 اورونو کې د 22 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول. عباس افریدي په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، د هم 3 وکټې واخیستې. سفیان مقیم په 4 اورونو کې د 21 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي وسوځول. خو شاهین افریدي بیا 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، وکټ وانه خیسته. نسیم شاه هم بیا ډېرې منډې ورکړې، په 4 اورونو کې له نوموړي 44 منډې واخیستې، د هم وکټ وانه خیسته. پاکستان لوبډله د سپنسر جانسن د غوره توپچونې له کبله هدف ته ونه رسیده. دوی په 19.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 140 منډې وکړې چې لوب استرالیا لوبډلې په 14 منډو باندې وګټله. محمد رضوان 14 منډې 26 بالونو باندې وکړې. بابر اعظم په 3 منډو وسوځید. صاحبزاده فرحان 15 منډې وکړې. عثمان خان بیا خو او نن نوموړي د پاکستان لپاره نیمه سلیزه جوړه کړه. 38 توپونو باندې 52 منډې وکړې. آغا سلمان په 0 وسوځید. عرفان خان د پاکستان لپاره 19 منډې وکړې. عباس افریدي 4 منډې وکړې. شاهین افریدي په 0، نسیم شاه هم په 0 او ترڅنګ سفیان مقیم هم په 0 باندې خپل وکټې له لاسه ورکړې. حارث روف بیا د پاکستان لپاره 2 منډې وکړې. په دغه لوبه کې د پاکستان 4 لوبغاړي په 0 وسوځیدل. سپنسر جانسن په 4 اورونو کې د 26 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول. ادم زیمپا هم 2 وکټې واخیستې او بارټلټ هم د استرالیا په ګټه د پاکستان 1 لوبغاړی وسوځاوه. د دغه لوبې غوره لوبغاړی سپنسر جانسن وټاکل شو. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 اوریزه لوبه د روانې نومبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. تر دې وړاندې د 50 اوریزو لوبو لړۍ هم ترسره کړې وه چې پاکستان پکې استرالیا ته 2-1 ماتې ورکړې وه.